ماشومان ورسره دي، زنانه ورسره دي، په ډېر تکلیف کې دي. نو اوس د دوی نه دیاړي غوښتی سو، هلته د ګاډو مالکان چې دي هغه وایي چې ورو جانه تاسو پسې کښتونه دي، مصرفونه دي، خرچې دي. اوس دوی سره موږ په ډېر مشکلات کې ګیر یو، ځکه چې د ګیټ هېڅ معلومات نه کېږي، نن خلاصېږي سبا خلاصېږي. اندازن 18-19 دن زه دلته ولاړ یو، د میاولې نه چې روان سوي 18-19 دن وتل چې ولاړ یو د 10-11 تاریخ نه. لکه کډوال ډېر خرابېږي. موږ چې بیا مالکان دغسې غواړي چې تا ګاډی ولې کډې ته ورکوو چې ولاړه. بعضې ډراوران وایي موږ خالي کوو یې، د خالي کولو نه هم شرمېږو که دا ګاډی اوس دلته خالي کړو دا ماشومان دې څه شی وکړي. کتونکو په جمرود کې موجود یم، دلته دغه کډوالو سره په ګڼ شمېر کې ډریوران راغلي، دی هم د 20 ورځو راهیسې، څوک د 20 ورځو، څوک د 10 ورځو راهیسې دلته ګیر دي د بارډر د بندېدو د وجې. موږ به دوی سره خبرې اترې کوو. خپل نوم راته والي او د کوم ځای نه دغه کډوالو سره راغلي؟ نوم مې عزیز خان ده، کډوال هم راوړي دي د ضلع میاولې نه. لکه هلته م چې لوډ کړل یو شپږ ورځې انتظار هملته ورله وکړو، او دلته م چې راوړي دي اندازن هفتې نه زیات وخت وشو، 10 ورځې شاوخوا به دلته وتلي دوی م راوړي دي. یو ځای کې خو دوی ته کرایې چږې سولې، خو نه بارډر بند ده، ګاډي نسي راتلی. بل طرف ته موږ د کښتو لارۍ دی، کښتو ګاډي ولاړ دي، ټیډ راپسې حسابېږي، ویزه راپسې حسابېږي، ګیټ پاس راپسې حسابېږي، ټوکن حسابېږي. ډراوران دوه یو کې دلته ولاړ یو ورجانه. دوی سره هم په لنجوکه کړي یو، موږ ورته وایو چې دیاړي راکړه، 20,000 روپۍ دیاړي غواړو، ټرالو ول 20,000 غواړي، د سویلرو ول 10,000 روپۍ غواړي، دیاړي غواړو. دوی کې داسې غریبان خلک شته چې هغه د دیاړي مخه نه ویني، وایي موږ سره دیاړي نسته. بل طرف ته موږ خپله افغانان یو، په دوی هم زړونه سوځي، ماشومان ورسره دي، زنانه ورسره دي، په ډېر تکلیف کې دي. نو اوس د دوی نه دیاړي غوښتی سو، هلته د ګاډو مالکان چې دي هغه وایي چې ورو جانه تاسو پسې کښتونه دي، مصرفونه دي، خرچې دي. اوس دوی سره موږ په ډېر مشکلات کې ګیر یو، ځکه چې د ګیټ هېڅ معلومات نه کېږي، نن خلاصېږي سبا خلاصېږي. اندازن 18-19 دن زه دلته ولاړ یو، د میاولې نه چې روان سوي 18-19 دن وتل چې ولاړ یو د 10-11 تاریخ نه. اوس د دې موږ د دواړو حکومتونو دا اپیل کوو چې آیا دا ډراوران خو یو خوا بل خوا ځي، سبزیجات وړي، کډې وړي، نور وچ مالونه وړي. د دواړو حکومتونو په احترامه ډول دا خواهش کوو چې ګیټ دې خلاص سي، د افغان کډوالو ته د لار کولاو سي، دا دې ولاړ سي. باقي د خدای په دواړو رحم وکړي، دواړو نه امن غواړو چې امن سره دا ګیټونه خلاص سي، کاروبار جاري سي، بزنس جاري سي، ځکه دا یو مشکل ده. د مشکل نه وجه دلته په دې دښته کې ولاړې، په خدای باور وکړه خپل ګاډي ته نږدې نسو ورتلی. ولې؟ هلته تورسرۍ دي، موږ خویندې مندې ناستې دي د ګاډو لاندې، موږ خپل ګاډي ته نسو ورتلی. دوی په داسې مشکل کې دي چې اوبه یې نسته، سرپناه ځای یې نسته، یو ترپال په ګاډي کې و هغه هم ورکړی ده. په ډېر څومره چې دوی په مشکل کې دي دومره موږ په مشکل کې یو. نو د حکومت نه دا خواست کوو چې د خدای دپاره لار ورته خلاصه کړه چې دا خلک په عزت په احترام سره ورسوو. دغه خرچه چې کوم ده دا په یو کډه باندې څومره خرچه راځي د ورځې؟ لکه د ورځې دا اوس ګوره دوی پسې د 5-6 لک نه نیولې 7 لک روپۍ پورې دوی باندې کرایه ده، ځکه چې دا څوک د مزار دي، څوک د کندوز دي، څوک د پکتیا دي، د هر ځای ګاډي شته په دې کې. باقي په دوی پسې دلته موږ ډراوران خو یا 2 ورځې ولاړې، 2 ورځې باقي په دوی پسې چا پسې 10,000 دیاړي چلانده ده، چا پسې 20,000 چلانده ده. لکه کډوال ډېر خرابېږي. موږ چې بیا مالکان دغسې غواړي چې تا ګاډی ولې کډې ته ورکوو چې ولاړه. بعضې ډراوران وایي موږ خالي کوو یې، د خالي کولو نه هم شرمېږو که دا ګاډی اوس دلته خالي کړو دا ماشومان دې څه شی وکړي. پښتیو له وجې اوس نه خالي کوی سو او نه وړی سو، خو خاص دا کوو چې موږ ته د ګیټ کولاو سي چې دا کډوال خو ورسوو. نور که کاروبار کوي که نه خو دا کډوالو دپاره خو د ګیټ کولاو کړي.